دغه مایک شو بند کړه هغه مایک بند کړه. 5 جنوري باندې د آلمان جرمن ښار کولن ته راغلي چې څومره هم پښتانه دي د زړه له کومې درته سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحال وئ او دا زموږ ارمانونه هم دي چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحال وئ او خدای دې وکړي ژوندون مو تل خوشحال تېر شي. ملګرو دلته په اروپا کې چې کله هم د پښتنو هلې ځلې کېږي د دې خوا د مظلومو پښتانه آواز پورته کېږي. دلته میشته پښتانه چې کوم دي لر او بر شي هغه ډېر زیات د دوی زړونه ډاډه شي. په دې باندې چې څومره خوشحالي او څومره د زړونو سکون دوی ته میلویږي د هغې اندازه تاسو نه شئ کولی. هیله لرم تاسو به د خپلو دغه لاریونونه او دغه هلې ځلې دا به دوامدارې ساتئ. ملګرو د پښتونخوا خاوره که موږ په روغه کچه ورته وګورو د تېرو 1.5 کال نه زیات راسې وخت ښي چې دا چې جنګ لګیا دی. هغه وخت پیرنګی راغلی و. په هغې وخت کې پیرنګي د هندوستان په خاوره د قبضې کوشش کوه. هغه وخت چې په ایشیا کې د پښتنو یو لوی او زورور سلطنت و چې کله هم دوی دلته راغلل او بیا بېرته په دې پوهه شول چې د پښتنو د سلطنت نه بغیر د دوی د انوسي نه بغیر دلته په آس پاس په نږدې ملکونو کښې اوسېدل یا قبضې کول مشکلات لري ځکه چې کېدی شي د دوی سره چکچک راشي. نو هغه اول ځل د پښتنو په دې لوی سلطنت افغانستان حمله وکړله. په هغې کښې دوی ناکام شول او د دوی ځواکونه پښتنو ډېر سخت ووهل، ویې ټکول او ختم یې کړل. بېرته پیرنګي دا کار وکړ چې دوی دلته مکاري وکړله او پښتانه یې چې وپوهېدل چې په جنګ یې نشم ټیټولی نو دوی پښتانه تقسیم کړل، په 5 ټوکړو یې تقسیم کړل. د پیرنګیانو یو پالیسي وه چې ډیوایډ اینډ رول. پښتانه یو طرف ته افغانستان ته ایسې پاتې شو، بل طرف ته سوات و، بل طرف ته د پښتنو لویه حصه وه چې نام یې ورته NWFP ورکړ، د سره د پښتنو هغه نام نه ورکړ. بل طرف ته فاټا د پښتنو لویه علاقه وه، دوی ورته نام فاټا ورکړ، د سره د پښتنو نام نه ورکړ. بل طرف ته 14 ضلعې ډسټرکه پښتانه پراته دي، نام یې بلوچستان دی. یعنې د پښتنو هغه نام نشان ورکولو کوشش دوی وکړو. بیرته په دې نه پس دلته افغانستان هندوستان تقسیم شو، ملکونه جوړ شول، پښتانه په هغې تقسیم وجود شو، پاتې شول. پښتنو تر اوسه پورې داسې څه کلک اواز پورته نه کړ چې دوی بیا هغه تېر لویي غواړي، هغه تېر لوی سلطنت غواړي. دوی دغه اواز نه کړ پورته، خو بیا هم دوی معاف نه شول. دلته د پاکستان شی پښتانه ډېر سخت وځپل شول، ذلیل شول، ورټل شول. دومره ورټل شول چې د پنجاب په ښارونو کښې به چې چېرته هم یو پښتون په چیک پوسټ راغی، دی به بیا کوز هم کړ، د ده به هلته داسې نشاندهي وشوله لکه چېرته یو ترهګر چې را روان وي. دوی یې د ملزم په شان ژوند تېرولو. ملګرو په د ریاست پاکستان کښې بیا پښتنو ولیدل چې د دوی خلک هم ورک کېږي، د دوی خلک ایکسټرا جوډیشلي مړېږي، قتل کېږي، مشران ایکسټرا جوډیشلي مړه شول، شهیدان شول، ځوانان، سپین ږیري، زنانان، د چا هم پکې خیال نه وساته. بیا پښتنو ولیدل
چې د انډیا او د رایو کس کربوشن یادوي چې د پاکستان دعوا ده چې دیږي یو سل شپږ دماکې کړي دي او په زرګونو کسان یې وژلي دي دغه قدر وو نو هغه چې کوم وو پښتنو ولیدل چې هغې سره رویه دا وه چې نه خو چا اکسټرا جوډیشلي مړ کړ نه چا میسینګ پرسنز نه جوړ کړ هغه بېرته دته یعنې د ښځه او زامن ونه دغې ملاقات هم ورسره وشو او په هره میاشت ورته ویډیو کال هم فري دی پښتنو ولیدل چې په دې خاوره کښې چې کوم حق دلته د انډیا او د انډیا د خفي ادارو کس ته حاصل دی چې دشمن یې پاکستان شماري چې تر ټولو لوی دشمن یې شماري پښتنو ته هغه حق هم نه دی حاصل زموږ د خاورې یو ډېر سپین ږیري کس و ملک شاوران تر اوسه پورې ورک دی هغه ته دا حق نه رسېدل چې هغې بچیان د ده سره ملاقات وکړي خو کلبوشن یادیو ته حاصل دی پښتانه هره ورځ په دماکو کښې مړېدل بیا به بېرته د دماکو د تفتیش دپاره عام پښتانه نږدې چې څومره هم څوک به ولاړ و ناخوا دا به ونیول شول هغه به میسینګ پرسن شول او چې کوم به دماکه کښې لاړل هغه به اکسټرا جوډیشلي کیل شول پښتون قام آخر کار په ژوندون نه پوهېدل چې څه وکړو د دوی خاوره د ماینونو ډکه وه ښارونو کښې هم ژوند او کاروبار ختم شول په داسې وخت کې چې دلته پاکستان دعوه لرله چې دا په ملک باندې یو جنګ راغلی دی نو ملګرو ښکاره خبره ده چې په کوم ملک جنګ راشي د هغې معیشت هم اکانومي هم کمه شي د هغې په ترقیاتي کارونو باندې هم ولویږي خو دلته دا لوبه نه وه دلته په یو طرف د پښتونخوا د خلکو کورونه ورانېدل د دوی عزتونه نیلام کېدل د دوی ژوندي وجودونه تسنس کېدل د دوی د کورونو سامان ورکېده د دوی په مدنیاتو باندې هم یرغل شوی و په بل خوا باندې هغه ریاست چې دا ویل لرمه چې زمونږ په حالت جنګ شوی و د هغې بیا په پنجاب کښې میټرو بسونه او دغه سیسټم او ښې ترقۍ وکړلې په یو خوا د دغې ریاست په تاریخ کښې چې چېرته د جنګونو وخت راشي نو د دوی په فوجونو کښې د دوی په عسکرو کښې د پښتنو تعداد زیات شي خو چې بېرته جنګ لرې شي بیا دوی د عسکرو تعداد یې هم کم کړي په پاکستان چې جوړ شو تر د بنګال جنګ سره د دوی په عسکرو کښې د پښتنو 6% حجم و یعنې تعداد و نمبر و خو چې کله د بنګال جنګ شروع کېده دغه بیا 32% ته لاړ یعنې زیات یې کړل بیا د جنګ لپاره بیا چې کله دغه د 88 یو نوی وخت راځي دلته پښتانه بیا 8% ته راغلل او چې بیا بېرته دلته د تروریزم خلاف جنګ راځي چې هغه کښې پښتانه خلاف جنګ مسمانېده هغې ته بیا دغه پرسنټیج ښه زیات شو په 30% یې واوړو نو دغه ده چې د بلوچو سره جنګ وي هم پښتون ورته جنګوي نو پښتون قام د جنګ په ځای خو دوی راولي خو بیا بېرته تقسیم وي بیا میټرو سروسز میټرو بسونه اورنج لاینز موټرویز ښه هسپتالونه دا بیا پښتنو ته نه هلته پنجاب ته ورکړي بیا پښتون قام په دې هم ګیلې نه وکړه چې ته څه کوې څه نه کوې اوس پښتون قام صرف دا ورته وویل چې زما وجود په خطره کښې دی زما د وجود حساب کتاب را سره وکړه اکسټرا جوډیشلي کیلینګ بند کړه میسینګ پرسنز یا نور داسې مسلمان دغه بند کړه زموږ چې کوم مدنیات دي د دغې حساب وکړه یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړه خو ملګرو دا کمیشن دوی نه که جوړ بلکې دوی د پښتنو د آواز د ختم کولو ډېر لوی کوششونه وکړل زموږ چې په واڼه کښې ملګري شهیدان کړل زخمیان یې کړل زموږ په اوس هم په سلګونو ملګرو FIR-ونه پروت دي زموږ ډېر ملګري یې په جیلونو کښې بندیان کړل ریاست پاکستان د پښتنو تحریک PTM پښتنو د ژوندون آواز پورته کړ د ژوندون سوال یې وکړه او هغه
ریاست پاکستان د ختم کولو کوششونه شروع کړل. یعنې هغه خو پرېږده چې ژوند ورکړي، د ژوند دپاره چې کوم اواز پورته کوي هغه هم ورته پرېږدي. په داسې وختونو کښې چې پښتونخوا کښې د خپل وطن اواز پورته کول، د خپلې خاورې د خپلې خاورې نه دم لرې کولو اواز پورته جوړ شوی دی. په داسې وخت چې کله هم په اروپا کې پښتانه رايوځی شي او احتجاجونه شروع کړي، بیا دلته پښتانه ډېر ډاډه شي. هغه ډېر په ویاړ بیا وایي چې ته به زموږ کوم ځای شي اواز بند کړې. دا پښتانه د دنیا د هر ګوټ نه به اواز درته راځومي. دا د We stand with Manzoor Pashtun. We stand with Manzoor Pashtun. Manzoor Pashtun. Manzoor Pashtun. Manzoor Pashtun. We stand with Manzoor Pashtun. Manzoor Pashtun. پیدا نه کوي وطن ته د بدمزلان سټیج نه خواته شي سټیج نه خواته شي دغه خلافت پیدا نه کوي. ټول ملګري دي د وطن په کوم زموږ وطن ته په کوم څه باندې اتفاق رسوي، اتفاق یې پېژني، په کومو خبرو، په کومو خویونو، په کوم کرکټرز، په کومو هغه باندې د وطن اتفاق جوړېږي، د وطن اتحاد جوړېږي. باید تر ټولو لوی کار موږ د خپل وطن د خلکو اتفاق اتحاد جوړېدل وکړو. چې کله یو ځل اتحاد جوړ شي، هغې نه پس به یو ځل پښتونخوا د پښتونخوا واک اختیار د پښتونخوا د زمنو شي. هغې نه پس بیا ټول هر قسم هر ډول اصلاح، هر ډول ریفارمز د خلکو په خویونو هر شي شي. دا به پښتونخوا دوی دا شی نه وکړي، اتفاق اتحاد نه ولري چې پښتونخوا وطن فیصلې خپلو لاسونو ته نه راوړي، تر هغې پورې به بیا هېڅ ډول ریفارمز زموږ دپاره ممکن نه شي چې ویې کړو. ټولو ملګرو ته که د نن د دوی چې کوم همت وکړه، د نن چې کوم دوی مېړانه وکړه، پیاوړتوب یې وکړه، زړورتوب یې وکړه، په دې کښې چې چا هم دلته ارګنایزر په طور باندې هم کردار ادا کړی دی، یو کنټریبیوشن کړی دی، یا که څوک عام راغلي دي دا هم لوی کنټریبیوشن دی چې د خپلو کورونو او دفترونو نه راغلي دي دلته موجود دي. یعنې د هغه چې شرکت کړی دی د ټولو ته د ټولې پښتونخوا لخوا د مظلوم ولس لخوا د هغو مندې او سپین ږیرو چې د پښتونخوا امن یې ارمان دی د هغو لخوا هغه ماشومان چې رالویږي د پښتونخوا په خاوره خلک یې ظلمونه ورته د ظلم پلېټینګونه جوړ کړي دي او دوی زموږ په اسرا دي چې موږ یې اوس امن ورته جوړوو که هغه ظالمانو ته پرېږدو. د هغو لخوا د دغو ټولو لخوا تاسو ته سلام وایم او تاسو دا همت دغې ته موږ یو ټریبیوټ پیش کوو. خدای مو طلبات لره، خدای مو خوشحال لره، زموږ دعاګانې زموږ همت ستاسو سره دی. ستاسو همت ته ستاسو دغه لاریونونه ستاسو دغه هلې ټولو ماشومانو سپین ږیري زنانو ته قبول دي، ډېر پرې خوشحال دي. انشاءالله راتلونکي وخت چې به بیا هم خبرې سره کوو، بیا به هم پیغامونه هم وي او سپیشل چې زموږ د خپل وطن په باره کې د خپل وطن په هکله علم زیات شي، پوهه مو زیاته شي. دغې دپاره د کردارونو دپاره څه قسم کنټریبیوشنز کولی شو. د دغې دپاره باید په اروپا کې هم سیمینار وشي چې په دې کښې موږ هم نظر شریک کړو. تاسو هم چې هغه سپیشل صرف دې دپاره وشي، ورکشاپ وشي چې څنګه موږ منظم پاتې کېدی شو. ډېر ورکشاپ وشو، ډېر ښایسته و. یو بل ځای هم وشي، یو ملک هر یو کنټري یوازې هم وشي چې موږ ځانونه ډېر منظم کړو. اتفاق نادر پشتون نادر پشتون لابر ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वादी है।
خلاص دی خلاص دی بس مهرباني وکړئ غوږ ونیسئ د غونډې مراعات وکړئ بې نظمي مه جوړوئ غوږ ونیسئ زه د ټولو پښتنو نه د زړه د کومې د بلجیم د پي ټي ایم د غړي په حال د زړه د کومه مننه کوم چې په دغه نړۍ مظاهره کې چې د پښتون ژغورنې لپاره جوړه شوې وه برخه واخیسته او زه تاسو نه هیله کوم چې کومه مظاهره په 19 د دغې میاشتې په بروکسل کې د اروپا د اتحادیې مخې ته جوړېږي په همداسې جوش باندې به برخه اخلئ دا د منظور پښتون غوښتنه هم ده دا د پښتون ژغورنې غوښتنه هم ده موږ د ټولې اروپا د پښتنو نه هیله کوو چې په 19 تاریخ باندې په بروکسل کې په هغه مظاهره کې هم په همدغسې جوش او هوش باندې برخه واخلئ ډېره مننه کوم یو شعر درته په آخره کې ډالۍ کوم د وطن لپاره کې یو شعر وایي موږ خاوره د وطن به پرې ورنه کړم موږ خاوره د وطن به پرې ورنه کړم که په سر د ځمکې هر وطن ختم شي او د اوبو په ځای د زړه وینې به ورکړم د اوبو په ځای د زړه وینې به ورکړم که محتاجه تر وخته دا چمن شي اول دا چې تاسو ټولو څخه په جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کومې ځای په استازیتوب د زړه له کومې مننه وکړم چې راغلاست د لیرو او نږدې ځایونو څخه مو تشریف راوړئ ډېره مننه دوهم د هغه مشرانو او ډېرو معززو قدرمنو وروڼو څخه د زړه له کومې بښنه غواړم چې موږ ونه کولی شولی چې د وخت ښه مدیریت وکړو ځای واخلو چې اغېزناکې ویناوې واورئ چې ما سره په کې ډېر کسان وه په سیمیګل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمیټې مشر ښاغلی منصور کریم صاحب و همداسې ما سره په کې د کمیټې مشر طاهر عالم صاحب و او زموږ په پام کې وه چې زموږ انقلابي او مبارزه آینده درباندې تاسو یې ښایسته څېرې سره اشنا یاست هغې تشریف راوړي موږ څوک بیتونه خپل وینا واوروي ټولو څخه بخښنه غواړم په پای کې ولې کبیر علیدین صاحب څخه خواهش کوم چې په خپله یوه روحي ترانه یا په یوې اتم څخه چې رامای کړنه وو پښتون ته ژوند غواړو ډېره مننه تاسو آباد اوسئ बिल्कुल आता जमाना साइज छूट गई साइज छूट منظور